मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस्तिआरे बारा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक थे چې د ابن آدم نیک بختی دادا چې په خپل کارونو کې د الله جل شانه نه استخاره په کثرت سره کوي، خیر ته طلب کوي او د الله جل شانه په فیصله باندې راضي شي. او د ابن آدم یعنی د انسان بدبختی دادا چې دا استخاره نه کوي په کارونو کې. او بل روایت کې راځي چې یو سړی یو کار د مشورې نه پس وکړي نو دا به پښیمانه نشي، او یو کار متعلق چې استخاره وکړي نو دا به په دې کار کې نامراده نشي، ناکام به نشي، د ناکامۍ نه به محفوظ پاتې شي. نبی علیه الصلاة والسلام د استخارې طریقه داسې ښودلې ده چې یو اهم کار تا ته مخې ته راشي چې دا وکم یا یې ونه کم، یعنی دا پلانۍ جینۍ مثلا وکم ونه کم، دکان چالو کم چالو نه کم، کاروبار چالو کم چالو نه کم، بهر ملک ته لاړ شم لاړ نه شم وغیره، نو 2 رکعاته نفل مونځ دې وکړي او مونځ نه چې فارغ شي نو دا دعا دې ووایي: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به. دا بخاری شریف کی دا دعا راغلی، دا دعا به وي او دې دعا نه پس یو سړی اوده شي او زړه کم طرف ته میلان کو هغه کار دی وکړي، یا به خوب ویني یا به زړه طرف یو طرف ته میلان کوي